چې قلم وسره تاییزونه کوي او بس کاروبار شروع دی. نه ورونو، قرآن کریم راغلی و د دې دپاره راغلی و چې په دې سره معاشره سمه شي. قرآن دې دپاره راغلی و چې په دې سره عقیده سمه شي. قرآن دې دپاره راغلی و چې په دې سره عمل سم شي. دې دپاره الله رب العزت قرآن رالیږلی. موږ څه چل وکړو؟ موږ دا وکړل چې هغه مقصد نن معاشره کې تاسو وګورئ، هغه خلکو فریکه دی، خلک پې وټونه غواړي، خلک پې نوټونه غواړي، خلک پې چې کوم دی نو تعویضونه کوي، دنیا پې ګټي او د دنیا د ګټلو یو ذریعه یې ګرځول. نو زما ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته ویلي و چې فتنې به راځي، هغه تپوس کړی و حل به یې څه وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایلي و کتاب الله، د الله کتاب دا د تمام فتنو حل دی. اوس موږ وګورو معاشره کې چې کومې فتنې دي. د دنیا فتنه ډېره په تیزۍ سره او ډېره په عروج سره مخکې روانه ده، او مغربي میډیا هغې هم دې له یو رنګ ورکوي، هوا وله ورکوي چې یاره دنیا ګټل پکار دي، او اړو که یو سړي دنیا ونه ګټله نو اړو دا داسې دی لکه دا چې د سره ژوندی دی. دې حد ته د دنیا فتنه رسېدلې ورونو چې یو سړی قبرستان ته لاړ شي، هلته هم چې دی نو هغه ته مرګ نه یادېږي. ولې د دنیا مینه هغه په زړونو کې ډېره شي. سره د دې نه چې قرآن او حدیث کې د دنیا کوم مذمت بیان شوی دی، د هغې باوجود نن دنیا چې کوم دی خلکو ته حقیقت ښکاري. وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده ورونو چې زموږ په ژوند کې قرآن نشته. موږ قرآن زده کړی نه دی. موږ مولوي صاحب ته ناست نه یو چې مولوي صاحب دا خط چې کوم راغلی دی موږ ته په دې کې څه لیکلي دي. دا وجه ده صرف چې نن دنیا په موږ باندې حمله ده. نن زموږ په زړه کې دنیا له ځای ډېر دی او دین له ځای کم دی. د هغې وجه دا ده چې قرآن نشته دی زموږ په معاشره کې. دغرنګې ورونو د زنانو فتنه نسوا دا چې نن سبا کوم مخکې په عروج سره روانه ده، او بیا میډیا چې کوم دی له کوم رنګ ورکوي، هغې د خلکو کوم فکرونه خرابوي. کوم خلک چې هغوی دا اواز لګوي چې یاره نارینه او زنانه دا برابر دي، هغې ته نن د حقوقو علمبردار ویلی کېږي. و یاره دا د حقوقو علمبردار دي، دا ښځو له حقونه ورکوي. او کوم خلک چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، ښځه او سړی دا برابر نه دي، د سړي مرتبه دا په ښځه باندې اوچته ده، نو هغه خلکو ته مختلف نومونه اخیستلی کېږي زموږ په ټولنه کې. او بیا زما ورونو کم خلک چې میډیا ګوري هغوی ته به زیاته فتوي چې د زنانو د فردي کومه قضیه ده هغې له نن مغرب څومره مخه ورکړې ده، څومره مخه یې وله ورکړې. یاره د تعلیم ازادي په کار ده، او چې سړي ته دا حق شته چې تعلیم حاصلوي، نو زنانو ته هم دا حق شته دی چې هغه تعلیم حاصل کړي. نن مغرب دا قضیه راخیستې ده وزلهیي بره. مسلمان هم وایي چې یاره رښتیا خبره ده، حالانکې دننه حقیقت نه څوک نه دي خبره. د زنانو د تعلیم نه هېڅوک هم منکر نه دي، خو په یوه کوټه کې، په یو هاسټل کې، په یو کالج کې، په یو یونیورسټۍ کې، په یو سکول کې یو ولانک او جنۍ چې کوم دی یو ځای کېناستل، دا شریعت ته دې اجازت نه ورکوي. نن میډیا، د جعلي میډیا ورونو مغربي میډیا، دا خبره صرف په دې خاطر باندې کوم چې مسلمانان دې خبرې د دې نه د اسلام خلاف چې څومره جنګ نن لړاوئ میډیا یې لړاوئ، او هغې ته باقاعده د یهودو د طرف نه، د اسلام د دشمنانو د طرف نه مراعات ورکولی کېږي، او د اسلام خلاف جنګ لړاولو کې نن هغوی ډېر مخکې روان دي.
په مختلفو طریقو سره. نو دا قضیه دا موضوع نن هغوی راوړاندې کړې ده چې یاره مسلمانان ښځو له حقونه نه ورکوي، دا چې کوم دی د مساوات منکر دي او دوی مساوات نه مني. مساوات د کوم ځای نه په ښځو او سړي کې راغلي؟ د تعلیم مونږ قایل یو، خو په شرعي طریقې سره کومه طریقه چې د یهودو ایجاد کرده طریقې ده، نو په دې طریقې سره مونږ د تعلیم بالکل قایل نه او نه دا مسلمان له پکار دي. نو د ټولو نه لویه فتنه هغه دا فتنه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو که نه چې ما د خپل ځان نه وروستو کومه فتنه چې کومه د سړو دپاره نقصاني فتنه ده، هغه د زنانو فتنه ده. دا ډېره نقصاني ده د سړو دپاره. او د دې دپاره مختلف خلک هغوی په کار باندې لګولي دي، د انجوس په جامه کې، دغه رنګې په نورو جامو کې په مختلفو طریقو سره. مفتي صاحب به ویل مونږ سره په درس کې وو، هغه به ویل چې د صابون په دې کوم کاغذ چې صابون پکې بند وي په دې باندې هم ښځه جوړه کړې ده، په دې هم ښځه جوړه کړې ده. مسلمان خو نه دی خبره چې دا کوم فکري جنګ زما خلاف نن شروع دی، مسلمان د دې نه دی خبر. هلکه ستا څه کار شو، صابون دې را باندې خرڅ یې کړې، ښځه دې پې ولې جوړه کړې ده. نو مفتي صاحب به ویل دې کپلینو والا ته باقاعده د یهودو د طرف نه پیسې ملاویږي چې تاسو د صابون په دغه باندې د ښځې پټو ورکئ، موږ به تاسو له دومره پیسې درکړو. بوټ به لګېدلی، بوټان به خرڅوي یا به څپلۍ خرڅوي او هغې سره به بربنډه ښځه جوړه کړي. ورونو فکري جنګ زمونږ او ستاسو خلاف، د مسلمه امت خلاف هغه نن ډېر په تیزۍ سره روان دی. مسلمان نه دی خبر، مسلمان په دې کې پروت دی چې ډېرې مې نه کړې، بنګله مې جوړه نه کړه، اقتدار مې حاصل نه کړو، ایم پی ای نه شومه، ایم این ای نه شومه. مسلمان سره دا فکر نن نشته چې کوپري نړۍ یهود او عیسایان هغه زموږ خلاف څنګه په تیزۍ سره کار کوي، لګیا دي. زما ورونو دا څومره فتنې چې دي زموږ په معاشره کې نن، دا صرف او صرف د دې وجې نه چې قرآن زموږ سره نشته دی. وختي ما تاسو ته وویل که نه یو سړی د قرآن نه نه خبر، نو هغه بیا دا قایل دي چې ښځه او سړی دا یو شانې برابر دي، ښځه او سړی برابر دي. که یو سړی د قرآن نه خبر و، د قرآن پوهه ورسره وه، هغه به هېڅکله هم دا ونه وایي چې ښځه او سړی څه دي، برابر دي. د ورونو دا لویه فتنه ده. په مختلفو رنګونو کې، په مختلفو جامو کې چې کوم دی نو هغه فتنې نن روانې دي شروع د زنانو فتنه. دغه رنګې زمونږ چې کوم کشر کل دی د هغې دپاره چې یهودو د بېلارې کولو دپاره کوم اسباب تیار کړي دي او لګیا دي تیارۍ، هغه زمونږ مخې ته دي. نن دې باندې خو ځان پوهه کول پکار دي که نه، خپل د معاشرې ته سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي. زمونږ کشر کل کوم طرف ته روان دی؟ د تعلیم په نوم باندې نن 80% خلک چې کوم دی 80% زمونږ دا کشر کل په کالجونو یونیورسټۍ کې د پوډرو عادل شوي دي، د آیسو عادل شوي دي. 80% خلک، 80% کل زما استانن نارینه او زنانه، هلکان او جنکۍ، هغه په کالجونو کې آیسو دا مختلفې خطرناکې نشې کوي. موږ نه یو خلاف د تعلیم، خو البته د داسې سازشونو او د داسې فتنو موږ خلاف یو، او دا زموږ فرض جوړېږي، دا د علماو فرض جوړېږي چې هغه مسلمه امت د دې فتنو نه خبر کړي چې دا فتنې د یهودو خلاف نن یهودو د طرف نه د مسلمانانو خلاف شروع دي. او د هغوی ډېر کوشش زما ورونو هغه زمونږ او ستاسو په کشر کل باندې دی. کشر کل ولې را روان دور چې کوم دی هغه د دې کشر کل دی. کشر کل چې خراب شو، کشر کل چې د اوس نه د موبایل په ګیمونو باندې او په فلمونو باندې عادت شو، را روان وخت چې کوم دی بغیر د ټوپک نه، بغیر د توف نه، دا ملکونه او دا معاشره زمونږ او ستاسو نن چې ورته موږ اسلامي معاشره وایي،
بغیر د مزاحمت نه چې کوم دی دا د یهودو ده. د جهاد خلاف چې نن سبا کومې ذهن سازیانې زموږ د کشر کول کېږي هغوی ته پته ده چې دا قضیه او دا موضوع د اسلامي امت نه ووتله نو بغیر د مزاحمت نه دا ټولې علاقې او دا ټول ملکونه زموږ دي. هغوی دا ویلي وو، یهودو ویلي وو دا چې موږ به په ټوله دنیا باندې خپل حکومت قایموو، په ټوله دنیا باندې. او د هغې لپاره هغوی د ټولو نه بنیادي او مهمه وسله هغه میډیا وه. وختي په میډیا موږ خبره وکړه. نو زما ورونو کشر کل زمونږ او ستاسو چې کوم دی د یهودو شکار دی نن. دې باندې دا مدارسو ته راولېږئ. د تعلیم خلاف نه یو، تعلیم هم پکار دی، خو تعلیمي ادارې نن معیاري نه دي، هغې کې غلط ذهن سازي کېږي نن زمونږ د بچو. هغه هم پکار دی، د هغې خلاف موږ نه یو، هغه هم د وخت ضرورت دی. خو که نن موږ خپل بچې دې مدارسو ته راونه لېږو، د مولوي صاحب مخې ته هم کېننو، نو را روان وخت کې به دا ډېر یو سرکشه انسان وي. نبي علیه صلات وسلام ویلي وو، نبي علیه السلام فرمایلي وو ای امته، ای خلکو، څه به ستاسو حالات چې ستاسو زنانه سرکشه شي او ستاسو هلکان چې کوم دي نوجوانان چې کوم دي دا فاسقان شي. نن وګورئ که نه زنانه سرکشه شوي دي که نه دي، په خپل سر باندې بازارونو ته ځي، خبره نشته دی، ته پروا نه، هېڅ مشکل نشته. هلکان چې کوم دی نو هغه فاسقان شوي دي، ټوله ورځ چې دی په موبایلونو کې هغه څه ګوري چې انسانیت د هغې تصور نشي کولی. د ورونو خبره ختموم، علما هم ناستې دي. حاصل زما د خبرې دا و، خبره موږ دا روانه کړې وه چې قرآن داسې یو کتاب دی چې معاشرې ته کومه فتنه راځي د هغې سدباب به د الله رب العزت په دې کتاب سره کړي. نن موږ وګورو ملکي حالاتو ته وګورو، د ټولو نه ستره فتنه، لویه فتنه جمهوریت دی. دیموکراسي د ټولو نه غټه فتنه ده. د ملک حالات ولې نن خراب دي؟ د جمهوریت د برکت په وجه. یهودو د هغوی کوشش دا دی چې پرېږده مسلمانان خپلو کې نښتي. د جمهوریت غوندې ګنده نظام چې زموږ معاشرې ته راغلی دی، په دې بنیاد باندې راغلی دی. نن هغوی موږ ته ناستې دي او داسې نظام یې زموږ ملک ته راوړی چې اوس خپل منځ کې ټول نښتي دي، چې کوم سیاسیان دي ټول خپل منځ کې نښتي دي. دلته عوام غرق کړه. هغوی خو بې مزې کوي چې یو راشي هغه چې خپل جېبونه ډک کړي ډک کړي ډک کړي، هغه چې دې لاړ چې بل پرې راشي، بیا چې هغه خپل جېبونه ډکوي عوام دې خدای تباه کړي، خو چې سیاسي او د یو غټ لیډر کار پکې وشي. نو ګوره دې نظام ته تاسو لږ ژور سوچ وکړئ، دا خو یې راوړی دې دپاره دی. مسلمان به ښه نه شي، ملک چې کوم دی دا دی ډیپارټ کېدو والا دی. د هغې بنیادي وجه جمهوریت غوندې ګنده نظام دی، بس بل څه نه دي. نن د جمهوریت د وجې نه وګوره څومره نقصانونه دي. نشنلیزم غوندې ګنده نظریه هغه د جمهوریت پیداوار دی. ټول ملک پاټۍ پاټۍ شوی دی، یو بل ته کنځلې دي، ردې بدې دي. د یو تصویر رالي د سیاسي لیډر هغه خره باندې ولګوي، هغوی د دې بل هغه رالي دا په سپي باندې ولګوي. دا څومره خطرناکه خبره ده. دا د څه وجې نه؟ دا د جمهوریت د وجې نه. ملک ټول پاټۍ پاټۍ شوی دی، د یو بل خلاف دي، د یو بل چې کوم دی نو خلاف بیانونه کېږي، نو خامخا به داسې فکر او داسې نظر جوړېږي د خلکو. نو زما ورونو څومره فتنې چې دي نن، او اسلامي امت د څومره فتنو شکار دی نن، د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې د الله قانون، د الله نظام هغه په معاشره کې نشته دی، هغه په عمل کې نشته دی او په ژوند کې نشته دی. قرآن چې کوم دی صرف د وډونو کتاب ګرځېدلی، د دمونو تعویضونو کتاب نه ګرځي. دا تنقید نه کومه، خو دا خبره په دې بنیاد باندې کومه چې مسلمانان خبر شي د دې نه. قرآن خو د دې لپاره نه و راغلی که نه، د قرآن اصل مقصد خو قانون او نظام و. قرآن مفتي صاحب په دې لپاره یو مثال وی، وایي چې ته لاړ شي یو شی واخلې، فریج واخلې یا فریزر واخلې،
او هغه فریج او فریزر ته راوړي هغې سره تاله یو کاغذ درکړي کاغذ هغه کاغذ کې هدایات دي په دومره بجلۍ به استعمالې که د دې نه دې په بجلي ور سیوا کړه دا به خرابېږي که د دې نه دې بجلي کمه کړه دا به خرابېږي اوس یو سړی دی هغه دا هدایتنامه نه ده کتلې او په دې هدایتنامه کې لیکلي که دا فریج تا د 200 بجلۍ نه پورته ولګاوه نو دا به سوځي اوس دا سړی راغی هدایتنامې نه ده کتلې او سوچ یې ورکړو او بجلي د 200 نه بره ده او دا فریج وسو نو د چا غلطي ده د کمپنۍ والا غلطي ده که د دې سړي دا د دې سړي غلطي ده ولې هدایتنامې نه ده کتلې ورونو قرآن چې کوم دی دا زمونږ او ستاسو دپاره هدایتنامه